رو یې تاسو او رو یې لګې مالا او دماغ په زما اخره او په کال کې د پاو بادام هم تپوس نه کوي. داسې مسلمانان خدای پیدا کړي. دنیا په دې باندې ګواه ده چې بی بی عایشه، حضرت فاطمه الزهرا، حضرت ام سلمه، حضرت خدیجه الکبرى د دنیا جهان چې د زنانو سرداران دي هغه ځای کې حافظ الحدیث او حافظ القرآن هم وګورئ. هغه انسان چې کوم له قرآن نه ورځي موږ د ټولو مخکې کړی دی. کوم سړی چې د قرآن نه څومره لرې دی دومره موږ په معاشره کې مشر کړی دی. څومره چې د قرآن د برکاتو تعلیماتو نه بې بهره دی هغه هم موږ هغه ته خانجي وایو، لالا ورته وایو او ماما ورته وایو. حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه چې د یمن ګورنر جوړېده هلکه ودرېږه قرآن دې ویلې دی او که نه دی ویلې وایي یو چې ویلې مې دی وایي شروع کا په ډک مجلس کې به یو سړي د قرآن امتحان ورکو بس د هغې نه بعد به د دنیا په عزت او احترام والا کرسۍ باندې دی به فایز کېده. اوس هغه انسان چې کوم له قرآن نه ورځي موږ د ټولو مخکې کړی دی. کوم سړی چې د قرآن نه څومره لرې دی دومره موږ په معاشره کې مشر کړی دی. څومره چې د قرآن د برکاتو تعلیماتو نه بې بهره دی هغه هم موږ هغه ته خانجي وایو، لالا ورته وایو او ماما ورته وایو. زما محترمو یو داسې زمانه وه خلکو به د قرآن سره دومره مینه کوله. الله او د بچو د تعلیم کله کله چې زه بیان کوم زما د دې ډېرو ملګرو په سوچ کې دا راشي چې استاد محترم دا فرمایي چې یاره د دې ټولو بچو نه عالمان، مولیان، قاریان جوړ کې او په جومات کې کښېنوئ. نو زه کله کله ووایم زه وایم قاري، عالم، مفتي دا خدای تعالی په قسمت باندې چا کره پیدا کوي. ګورې هره مور هغه مور نه ده چې سلطان صلاح الدین ایوبي راوړي، هر هغه مور نه ده چې هغه طارق بن زیاد راوړي، مور هغه مور نه ده چې دا پکې چې کوم دی نو محمود غزنوي نه. دا بعضې میندې دي چې عالمان پیدا کوي، بعضې میندې دي چې د دې په کور کې قاریان پیدا کېږي، بعضې میندې دي چې د دې په کور کې مفتیان پیدا کېږي. هغې خپله شپه او ورځ هغې رستو کي د دې اولاد په تربیت باندې هغې نظر اچولې وي او هغې ته پته چې د دې په بدله کې د دې په صله کې ما ته په آخرت کې څه ملاوېدو والی. زما محترمو یو زمانه داسې وه خلقو سره د خپل اولاد د تربیت غم او فکر و. مونږ سره د بچو د راوړلو خو فکر شته دي، خواښ هم ګیله کوي، ټینګور هم لګیا ده، ګاونډیان هم لګیا دي، څه بچې مچې څه ماشوم څه شته نه. نو دا خواښې به هم بیا داسې پوزه چونه کي او کله به یو ته ګیله کوي یاره بس څه نشته دی نو، یاره جي بس یاره جي 2 کاله وشو، یاره جي 3 کاله وشو. راوړل څه مشکل نه دي، د دې تربیت کول مشکل کار دی. او اسلام د راوړلو نه چې څنګه د راوړلو باندې څنګه زور راوړی دی. وایي نبي علیه السلام فرمایي چې په ورځ د قیامت به زه د خپل امت په زیاتوالي باندې فخر کوم. نو دا حدیث چاته ولې نه دی یاد چې نبي پاک علیه الصلاة والسلام د بچو د تربیت په حوالې سره هم فرمایلی دی چې د بچو اولاد نبي پاک علیه الصلاة والسلام په خپله باندې د حسن حسین تربیت، د حضرت کلثوم تربیت، د حضرت رقیه تربیت، د حضرت زینب تربیت دنیا په دې باندې ګواه ده چې بی بی عایشه، حضرت فاطمه الزهرا، حضرت ام سلمه، حضرت خدیجه الکبرى د دنیا جهان چې د زنانو سرداران دي هغه ځای کې حافظ الحدیث او حافظ القرآن هم وګورئ. یوازې دا نه چې سرداران وي د نبي علیه الصلاة والسلام د کور بیبیانې وي، نه د کور بیبیانې هم وي خو دا شاګردان به ورته داسې ناست وو لکه څنګه چې په دې جومات کې دا خلک ناست دي. د هغې زمانې دا رواج و خلقو به په خپلو بچو باندې دین زده کو. مونږ ته چې څنګه مفتي صاحب وفرمایل په شپږم کې 3 ځله فیل شي نو سندې نه جوړېږي نو راشه استاد دې بوځه کېدی شي چې استاد دی. نو زه دا نه وایم چې ټول د سیل مې راول او دلته ته طالبان جوړ کا، د سیل مې راول او دې کې او بیا داسې طالبان چې ته ما ته دلته په جومات کې پرېږده په دغه دروازه کې وایي استاد جي در ولېږو او بیا کال 2 کال 3 کال 4 کال پته هم نه لګي. او زه کله کله بیا تپوس کوم بچې په رښتیا یې اوبو کې رانیولې او که څنګه چل او تپوس هم نه کوي چې دلته زما بچې سبق وایي. دا څه کوئ چې بچې دې راولېږو تپوس دې وکړه وتېروه کله چې ستا د قرآن سره مینه ده او ته وایې چې د دې بچي نه څه جوړول غواړم دا ماشوم چې ماښام درشي ځان ته یې کېنوه ووایه ستا استاد په ده څه محنت کړی دی. د استاد محترم دته نن څه ښودلي دي. زه چې به د مدرسې نه رالم ما به روزانه بلانه خپل والد محترم ته نیمه سپاره وروله
ما باندې به د پلار هم یره وه، ما باندې به د استاذ هم یره وه، په مدرسه کې به لا یره وه، په کور کې به لا یره وه، په جومات کې به لا یره وه. نو داسې طالب څنګه بیا وایي چې زه نه ویم؟ داسې طالب به څنګه وایي چې نه یادوم؟ داسې طالب به څنګه وایي چې رمې نه لګي؟ نه، چې تا ورته ماحول ډېر چاپېره خاردار کارونه ولګول، نو دا طالب بغیر د قرآن نه ګورې بیا بل څه کار نه کوي. مونږ طالبان زما محترمو چې مونږ سره وي نو دوی خو په ادب هم وي، احترام هم وي، خو چې تاسو له مونږ درولېږو مونږ له حالانکې 1 ګنټه رالېږئ او تاسو سره 30 ګنټې وي، تاسو 30 ګنټو کې فرایض منصبي چې کم د پلار حق دی، کم د مور حق دی. یو مور هغه وه په دروازه باندې راله، مور بیبي ولاړه ده، ماشوم پاک بچی یې راوسته، قاري صاحب محترم ته سوال جواب وشو، یاره جی یو مور بیبي راغلې ده او یو ماشوم پاک یې راوستی، د طالب علم یې راوستی، د قرآن د ویلو په غرض باندې استاد محترم غلی شانتې ورغی، هغې ته سلام کوي، ورته وایي یاره جی څه خدمت؟ وایي دا ماشوم مې تاسو له داخلولو راوستی. زمونږ د استادانو طریقه دا ده کله چې ته بچی راولې مونږ د هغه نه تپوس کوو څه دې ویلي دي، څنګه دې ویلي دي، چا سره دې ویلي دي، هلکه لږ سبق خو راته واوروه تا څه یاد کړي دي. وایي دا ماشوم چې راغی استاد محترم ته تپوس کوي بچه تا قرآن ویلی دی؟ وایي یو جی ویلی مې دی. وایي څه دې ویلي دي؟ وایي یاره جی لږ یې درته اورم. دا بچی لګیا شو، لومبۍ سپاره وړئ، دویمه سپارې نه تېرېږي، د درېیمې نه تېرېږي، د څلورمې نه تېرېږي، پنځلسمه چې شروع کوي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، استاد ورله آواز ورکوي بچې لږ شانته صبر وکړه، دا راته ووایه په 15مه باندې ما ودرولې، سټاپ مې درته وویل، درته مې ویل چې صبر کړه، دا راته ووایه 15 خو دې وولې، که برک درته نه ویم 14مې نه هم تېرېږې، 15مې نه هم تېرېږې، 18مې نه هم تېرېږې، ته خو په وناس باندې ودرېدو وارې. دا راته ووایه دا سبق دلته ما له ټول قرآن اورولو نه راغلی او که ما درنه څونه لږ شانته تپوس کړی دی هغه راته اورئ. وي استاد یې ټول قرآن درته اورم. وایي ما دا ویلي دی که نه؟ وی بچه ټول قرآن. وی دلته څه راغلی؟ وی استاد یو خبره کوم، قرآن مجید خو ما خپلې مور بیبي سره ویلی دی، خو دلته زه راغلی یم صرف سند دپاره، ما ته مې مور بیبي ویلي دي، مور راته ویلي دي، یو هغه مور وه ما ته مور ویلي دي چې ما د پلانکي استاد نه قرآن ویلی دی، هغه د پلانکي نه ویلی دی، هغه د پلانکي نه ویلی دی. دې ته د علما په اصطلاح کې سند ویل کېږي، سلسله الذهب ورته ویل کېږي، د سرو زرو د زنځیر کړی دی، دا هره کړی ملاویږي ته به تابعي ته ورسي. تابعي قرآن ویلی دی د صحابي نه، صحابي ویلی دی د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه. نو وی ما چې د چا نه سبق ویلی دی زما او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ترمنځه دا کړی ډېرې زیاتې دي. وی ما اورېدلي دي چې زمونږ د جومات د حامد الله قاري صاحب او د جناب پیغمبر پاک علیه الصلاة والسلام ترمنځه دا د استادانو دا کړی د سرو زرو دا کړی دا ډېرې نږدې دي. بس ویې دی استاد چې کوم دی د پلانکي استاد نه، هغه د پلانکي استاد نه، هغه د خیر المدارس نه، هغه چې د شاه ولی الله نه، او شاه ولی الله د تابعي نه، او تابعي د صحابي نه، او صحابي د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه. وایي زه مور بیبي دلته صرف د نسبت د اغستو دپاره رالېږم چې زه ستاسو شاګرد شم. داسې میندې وې یو مور خو دې ووایي چې ما خپل بچي ته نوراني قاعده ښودلې ده، یو پلار دې دا ثابت کړي چې ما خپل بچي ته په کور کې لږ صورتونه یاد کړي دي. رویړی تاسو او رویېږئ ماله او دماغ پې زما اخورئ او په کال کې د پو بادام هم تپوس نه کوئ. داسې مسلمانان خدای پیدا کړي. په ایمان وایه کوئ. زما قاري صاحب محترم ناست دی او ډېر معزز او مکرم، تپوس دې وکړه په دې یخنۍ کې درله د چا ماشوم پلار وی څادر اغوښتې دی، چا درله جورابې، ټول پښتانه دي که نه؟ دا زما د پښتو علاقه ده. نو که ګرم نرم درځم که نه الفاظو نه، که چاړم در پسې راوالم ګور راته څه ویلی نه شي ښه، که چاړم راوالم. وجه د هغې دا ده دا زما ترور ټول ماماګانو ټول مې دلته تروريانې دي، غم مه کوئ یېرېږم نه ښه. نو که داسې مې څه ووي رووي که نه دي نو اول خو راته څه ویلی نه شي. خو بیا هم زه درته در کوم، لیکلې در کوم، موږ بچې داخل کوم په ایماندارۍ درته یم. د پو بادامو یو سړی دې ثبوت کړي چې په دې ټوله یخنۍ کې موږ استاد محترم له د یخنۍ جورابې اغوستې دي، موږ ورله پټکې سپین اغوښتلې، موږ به پرې ښایسته ښکارو. دا موږ څنګه د اولاد تربیت کوو؟ دا د اولاد سره تړلې شوي دي. ما ته مې استاد محترم نصیحت کړی دی بچې د علم سره تړلې شوی هر څیز با ادبه دی، د علم سره تړلې شوی هر څیز
دا احترام دی د قرآن پاک سره تړلې شوې هره رشته دا د عزت او د عظمت قابل ده. هغه چې مې د استاد محترم نه اورېدلي دي قسم بالله تر نن ورځه پورې مې خالي بالپن چې تش شو خالي بالپن مې ځمکې ته نه دی غورځولی ځکه چې قرآن د هغې صفت بیانوي نون والقلم وما یسطرون. ډسبن ته مې نه دی غورځولی چې خپل شاګرد ووینم چې د ډسبن ته بالپن پن قلم وغورځو باقاعدګۍ سره هغه ته تعدیبي کاروي سزا میلاویږي. زمونږ د امت دا چې کوم نوی کل دی دی د علم نه ځکه بې بهره دی په ټکي پې نه دی. یو خو سمسټر نظام راغلی دی که نه زه په دغه لوبه کې انوال یم. سمسټر نظام راغلی دی ماشوم په کتاب باندې په سبق باندې په ټکي باندې نه پوهېږي. سمسټر تېر شو فیس ورکوي د 6 میاشتو سمسټر تېرېږي په 2 میاشتو کې. یو خو دې په کتاب باندې نه لاول انیول سیسټم په کال کې د کتاب ختمېده اوس په 2 میاشتو کې څنګه کتاب ختمېږي نه. په لومبي ځل باندې چې د اسلامک سټډیز کوم موږ 14 ته و 20 والو ته کوم اسلامک سټډیز ښایو چې هغه سلیبس راغی دی چې سینه چې ما وکته ما ورته زه ستا په دایره کې لیکلو ته تیار یم چې دا د بي اس د اسلامک سټډیز دا کورس په یو سمسټر کې ته یاد یې کنه یو نه په 8 سمسټرو کې نه په 8 کالو کې امتحان نشي ختمولی راشه ته ما ته ختم یو خو هغه چې بس نو داسې خو مونږ کله طالبانو ته مو چې یو نیم طالب داسې ډېر زیات دغې که نه او بس زر داسې پاڼه واړي نو مونږ پې پوه شو استادان ډېر بد وي په دې چې طالب ته وګوري پته ورته وي چې بس څونه اوبو کې دی. نو زه چې داسې طالب ته وګورم زه ورته مې ختمې ویې نه ختمې ختمولی غواړې اړولی غواړې والناس ته رسېدل غواړې ماله ځان نه وخت مه ضایع کوه ماله مې دا والې بس اخري صورت ورته راوړم مې د اخري صورت وایي سبا د پلار ته وایي چې دیګ پوخ کړي پروګرام جوړ کړي ورسېدې نو که داسې ورته ختمو نو بیا او که نه داسې ورته ختمې لکه څنګه چې قاري صاحب دي ختموي داسې ختمې لکه څنګه چې قاري حمیدالله صاحب دي په ایماندارۍ درته وایم الله ګواه دی د دې استادانو په سر ولاړ دی او ځکه حلفن ووایم په جومات کې په پیغمبر د مصلي د پیغمبر خوا کې ولاړ یم د اودس چاردام په حالت کې که زه دا ووایم نو ګوره حانس به نه یم چې دې استادانو ستاسو دې بچو سره ګوره زیاتې نه دی کړې ستاسو دې بچو سره ورې دا کم امانت چې تاسو را لېږلی دی موږ استادانو په دې کې خیانت نه دی کړی قسم په خدای باران هم نه دی کتلی قسم په خدای ټنشن پریشاني هم نه ده کتلی غم خادم نه ده کتلی غم هم نه دی کتلی د کلي جنګ جګړې هم نه دي کتلی خپلې مسالې خپلې سوداګانې مرستو کړي دي ستا د دې بچي دا سبق هم دلته مخکې کړی دی تا چې کوم اولاد موږ له امانت را کړی دی ما به هغې کې تا سره خیانت نه کړی کېدای شي ستا بچې غیرحاضري کوي زه ورله ځان د پېښور نه اسلام آباد نه 400 نه را رسوم یاره چې زما بچي به نن راغلي او زه به دې ته قرآن ښیم نو یو داسې زمانه وه خلقو به د بچو سره دا طریقې کولې زه تاسو ته دا نه وایم چې خپل اولاد د سیل مې راولې د جومات ګوټ کې کښېنوئ دې ته رهبانیت وایي اسلام کې د رهبانیت تصور نشته دی چې ګنې ته چې علم کوه دین زده کوه مه غم کوه مه خادي کوه مه کلي کوه مه اولس کوه مه بازار ته ځه مه په حجره کې کښېنه نه اسلام کې دې ته رهبانیت وایي د دې تصور اسلام کې نشته زما دا وینا ده زه دا وایم په عاجزۍ سره انتهایي درخواست سره چې بالکل تاسو بچي دنیا تم دین کې دنیا جهاں انجینران ډاکټران ته جوړ کې لیکن لاول یې مال راولې چې زه د قرآن په تله باندې اوتلم د ده نه لاول حافظ قرآن جوړ کړم نو چې د ده نه دنیا بیا ډاکټر جوړوي لاول یې په سینه کې قرآن دی دی چې بیا انجینري کوي لاول یې په سینه کې قرآن دی یو خو به ورته دغه خپله پوله اسانېږي د خپل کار به ورته د قرآن په برکت باندې اسانېږي موږ چې چېرته ځو په ایماندارۍ خلک راته حیرانوي وایي استاد جي ستاسو یاره استاد یاره استاد جي وسر دا لارې زه نن هم وایم ببانګې دخل وایم که زه د دنیا یو سړی وې د دنیا یو لار مې اختیار کړی وې د دنیا یو بله شعبه کې ومه قسم په خدای دومره عزت او احترام او دومره قدر به مې نه لکه څنګه چې خدای تعالی د قرآن سره نتي کړمه د قرآن خلک عزت او احترام کوي نو خلک د هغې په وجه زما احترام کوي دا د قرآن برکت دی نو که ته غواړې دا ستا اولاد د محترم شي ته غواړې دا قابل قدر شي ته غواړې دا په معاشره کې نوم پیدا شي هر سړی ورته جي کوي هر سړی یې لاس کولوي هر سړی ورته صیب کوي او هر سړی د ده د برکته تا ته هم حاجي صاحب وایي اجلنې ته دی خلک درته حاجي وایي د ده په برکت باندې نو د خپل اولاد نه حافظان جوړ کړئ عالمان جوړ کړئ قاریان جوړ کړئ
او زه کله کله وایم تا راوړې تا پې لګولې تا پاللې تاسې ګولې ستا سپینه ږیره هغه درته داجي وي درته بابا وي درته پاپا وي جي درته ډېډي وي او یاد ساته کله چې دا حافظ قرآن بچې ته ځان سره پترخ کې ونیسې او روان شې او په جلب کې در سره دې شا شاته روان وي دومره قدر ستا احترام کوي چې په لاره روان دی نو ستا نه دوه څلور قدمه رسته دی دا زما پلار دی جنت ته راتلو ذریعه ده زما په سینه کې قرآن دی د ده په برکت راغلی الله په ما رحم کړی د ده په برکت باندې الله ما ته عزت په نظر کې تړي د ده په برکت باندې امت ته خدای تعالی بندګانان خدای تعالی زما احترام کوي زما د دې پلار په برکت باندې که د ما ته قرآن ټکې نه وي راښودلی نن به زم مستري وي که ما ته قرآن ټکې نه وي راښودلی زه به د دنیا په نوره شعبجاتو کې لیکن نن که زما څوک احترام کوي د دې پلار د برکته چې د ما ته قرآن ښودلی دی مدرسه کې کېنولې مو استاد سره کېنولې بیا چې دا حاجي صاحب تا سره حجرې ته لاړ شي او جرګه وي مرکه وي د کلي ټول مشران راغونډ شوي خانان راغونډ شوي وډېرګان راغونډ شوي ټوپکو تماچو والا راغلي نه ته دې خپل زوی ته یې بچې کېنه ټول خلک پاسي مفتي صاحب کېنه عالم صاحب کېنه نو ګوره ته یې پلار یې ته ورته د کټ سر پرېږدې او که نه پرېږدې په ایمان یې وایه کټ سر پرېږدې او که نه پرېږدې نو زه وایم چې تا راوړی دی تا پاللی دی تا پې لګولې ده تا ته پلار هم وایي ستا په خپو کې جنت هم بولي چې الله درنه راضي دی وایي خدای درنه راضي دی چې پلار درنه راضي دی وایي خدای درنه راضي دی چې پلار درنه ناراضه دی خدای درنه ناراضه دی نبي پاک علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی خدا بچنګې چې ته په حجره کې په کټ کې کښېنې نو سر ته یې کښېنې ته سره د ډېرو حجونو بیا لنګې ته کښېنې نظم د معاشرې د ټول نه لوی ټنشن خدا دی هر سړی وي چې زما د احترام وکړي شي هر سړی وي چې ما ته خلک جي جي وکړي خو دې زوی ته ته د قرآن په برکت باندې اول ته جي جي کوې نو چې ته یې پلار یې ته ورته رکټ سر پرېږدې تاسو به خپل استاد ته پرېنږدې که نه زه به در باندې را نه شم نو تاسو ته به زه بیا چل وښیم یا د زما په محله زما په کلي کې څوک خو دې وایي چې استاد رادن نه شي او د په خوله باندې ګوته کېنښودله استاد حجرې ته راغی او د چا چنګ راوختو بیا به تر هغه مقتدي حال ووینې دا درته چا ویلي چېرته زه د جنګ په حالت کې په شاګردانو مقتدیانو نوم ورغلی دوه مقتدیان لګیا دي جنګ کوي یو خو دا دی چې هغه دی چې د ایرب په غاړه د هغه دی نړۍ په هغه دی د پټي په غاړه باندې جنګ وو یو ځل داسې چلو شو چې زما یو دوه مقتدیانو په جنګ شوي او د خدای قدرت ته ګوره زه پرې پاسه رالم خلک هم اوس حیران دي دا پښتانه خو داسې دي چې دوه په جنګ شي نو چې دا یو ولا اسې اواز ورکړي نو هغه لا غاښونه مضبوط کړي دا بل چې ورله مه کوه هلکه نو دوی لا ګرېوان ته لاس واچوي چې اوس خو لکه مطلب لارې تمه پیدا شوه خلاصي هادي او چې ما ولیدل که نه والله پلار یې ولاړو ما ته یې مولوي صاحب بس مخه بچ کوه نور درته اجازت دی وایي مخه بچ کوه نور درته اجازت دی یو رانه وتښتېده کور ته ما به ته خو د یو کور ته ورننوځې په دې کلي کې 2.5 آبادي ده ما یې په 2.5 کې ته کور صحیح کوه ورننوځه چې در پسې در ننوتم بیا وایه یو رانه کور ته دننه شو ورغلم داسې استاد مې نه دی خوښ ګورې ښه داسې استاد مې نه لګي چې د قبر غاړې ته نه ودرېږو ته هغه ځای کې ښخېږي هغه ځای کې او دې دلته ولاړي نه د استاد کار دا دی دی به د قبر په دې لحد کې در سره ولاړي ستاسو مونږ نه خلاصې نشته نو ووایه د چا د پلار مونږ نه خلاص شوی دی خلاص شوی دی ایمان وایه د چا پلار مونږ نه خلاص شوی دی خلاص شوی دی نه دی خلاص شوی یو سړی پیدا کېدو مونږ نه خلاص شوي چېرې چې استاد جزه پیدا شوی وم ما تاسو سره مخامخ کېد الحمدلله وایه الحمدلله وایه الحمدلله یو هندو درته سر ته نه دی ولاړ الحمدلله عیسائی درته سر ته نه دی ولاړ الحمدلله د خدای تعالی د عظمتونو د خدای تعالی د کلام د رحمتونو د برکتونو خزانه درته سر ته ولاړي قاري صاحب درته ولاړي خپل مولوي صاحب درته ولاړي مفتي صاحب درته ولاړي او تا لګیا دي خلک درته غسل درکوي خلک درته لګیا کفن اچوي خلک لګیا قبر کې راخښي استاد محترم لګیا دي په دغه وخت کې ستا د فایدې خبره کوي که نه کوي دا بچنګي چې دلته مال راوستل زما دا ارمان دی چې دی لا ول حافظ قرآن جوړ کړم پس د هغې نه